دا نن 14 تاریخ دی، اتمه میاشت په 2022 کال دی چې دا د کلي د دوګزۍ پر ورڅکي باندې چې کومې اوبه را روانې دي د باران اوبه دي چې زموږ په ژوند تقریبا 2-5 زما عمر دی، زما نه په یاد کېږي دونه اوبه چې دونه په دغه د راوتل دي. دا نن اوله ورځ ده، یو کال ډېم رایله سوی و دا چې اوبه رالې، او نن دا اوله ورځ ده چې دا اوبه را روانې دي. بیخي ډېرې اوبه را روانې دي. باران وسو تقریبا یوه نیمه ګنټه پرله پسې باران وسو. دا د ظاهر لالا کور دی، د کور خواته دوی کوشش کوي بچاوي یې چې دیولونه ونه نړوي. ډېرې زورورې اوبه را روانې دي، دا خلکو راوتلي دي، دا ګرده ورته ګوري. نن د منګل ورځ ده، 14 تاریخ دی 2022 کال، اتمه میاشت چې دا په کلي د دوګزۍ کې زموږ تر اوسه پورې دومره اوبه نه په یاد کېږي چې دا اوبه به زموږ په ژوند کې راغلي. دا ظاهر لالا دی لالک چې ورته ولاړ دی، د کوره راوتلی دی، خپلې اوبه بچاوي له ځانه. نو دا ډېرې تېزې اوبه دي چې دا ځوانان ګرد راوتلي دي، دا ویډیوګانې جوړوي. الله پاک د فضل کوي، دې چل تر نورو کلو ډېرې زیاتې اوبه دي. دا بیا د لاجماع اخوند رفیع الله استاد د ورور کور دی، کور دا تر رسوي باید چې دا بیا د خانوزۍ کلي د دوګزۍ د فاروق لالا کور دی. دا دیوال یې هم نړولی دی، دا هم باید چې د خلکو په نظر کې راشي. دا بیا د دوګزۍ کلي د امیر لالا کور دی، دغه هم یو دوه دیوال کې نړولي، خو لاره نشته چې موږ ننوځو د کور. دا په کور کې کور یې ګرد له اوبو ډک دی. دا بیا د دوګزۍ د مولوي صاحب کور دی، د قاري صاحب قاري مطیع الله صاحب، دا هم مکمل طور پر منهدم شوی دی، دا هم ډېر په ښه حالت کې دی، اوبو ورننوتلي دي. دا هم باید په نوټس کې راشي. دا بیا د خانوزۍ کلي د دوګزۍ د شمس الحق لالا مرحوم د اجملو د داود کور دی، دا نو مکمل خراب شوی دی. دا یې ګس دیوالونه نو سیستم یې ګرد په مخه اخیستی دی، یو شی نشته. دغه دی، دا داود ورته ولاړ دی، دا کوټې ګرځي ونړېده، دا خوارانو باید چې دغه وشي. دغه یو شی نه دی پاتې شوی. دا بیا د دوګزۍ د خانوزۍ کلي د دوګزۍ د جوزیر صاحب کور دی، دا د منیر هغه کور دی، دا هم تقریبا کمپلیټ دغه شوی دی، اوبه روان دي، اوس هم د خل ځوانان پر لګیا دي. د دغه هم باید نوټس واخیستل شي. دا ډېر غریب سړی هم دی، بس نو یو شی نشته، دغه ته ناست کوټې و دا تقریبا ګرځي دغه شوي. د قاري مطیع الله صاحب کور دی، د دوګزۍ کلي خانوزۍ کلي د دوګزۍ د کوټو له دلته دننه اوبه ورننوتې. دا اوبه اوس هم را روانې دي. دغه دیوال ونړېدی که نه دلته ونواخله، دغه دیوال چې ونړېدی که نه. قاري صاحب کوټې د نن هم خرابې شولې؟ د نن ټولې خرابې دي، درې سره کوټې دي او درې سره کې ګز اوبه درېدلي دي، او سامان یې ګرده لوند کړی دی، وړه یې ګرده لاندې کړي دي. دا د ورسکي لاره ده، دا د دوګزۍ.
دغه د اخندزاده صاحب د کور دیوال دی او رسکی دی دا تقریبا د دوزۍ ګرده داسې کوي دا اندازه ستا خو شپېته بالا یې هو ستا نه باید کوي هغه د دغه نیمای نه واده حاجي صاحب قدرجان لالا څو عمر ده دی 80 کاله ستا په خپل عمر کې دا اوبه باید کږي یعنې په 80 کالو کې دا اوبه نه دي راغلي دومره باران نه دي سوی دا ګرده مشران دا خبره کوي چې مطلب تر 80 کالو پورې حاجي قدرجان لالا دا خبره کوي چې زما نه باید کږي دومره اوبه نو دا دومره غټې اوبه را روان